السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکړی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ سعودي عرب کې ټریفیک حادثه مخې ته شوې وه چې په هغه ټریفیک حادثه کې شپږ مسافر وروڼه شهیدان شوي وو هغوی څنګه شهیدان شوي وو ټریفیک حادثه ورسره څنګه را مخې ته شوې وه د هغوی د شهیدونو ټول حقیقت تاسو ته زه په دې ویډیو کې درکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره حقیقت نه ځان خبر کړئ دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر انشاءالله خامخا وښیي زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي دوستانو مینوالو ډېره زیاته افسوسناکه پیښه رامخې ته شوې وه ډېره زیاته دردناکه پیښه وه دوستانو چې په دې سره تعلق لرونکي شپږ مسافرونه شهیدان شوي وو چې هغوی سره ډېره زیاته افسوسناکه پیښه رامخې ته شوې وه چې په هغه پیښه کې هغه مسافرونه شهیدان شوي وو یو پردی وطن شي یو مرګ شي یو د شهادت مرګ شي بیا مور نه پلار نه ښځه نه بچي نه وروڼه نه او بیا ته هلته یوازې پروت یې دوستانو چې کله د هغوی لاسونه په پیښور انټرنیشنل ایرپورټ باندې راکوز شول نو دوستانو د هغوی رواحقین د هغوی لاشونو دپاره ایرپورټ ته لاړل خلک خو ایرپورټ ته ځي چې مونږ خپل ورور راوړو خپل پلار راوړو خپل زوی راوړو پلاران ځي ایرپورټ ته زامنو پسې ښځې ځي خاوندانو پسې بچي ځي پلارانو پسې خو دوستانو دغه وخت کې ډېر زیات سخت مقام و چې کله دوی ایرپورټ ته لاړل نو هغوی تابوتونه ورته میلاویږي د هغوی سامان نه میلاویږي هغوی نه میلاویږي په ژوندونه نه میلاویږي بلکې د هغوی تابوتونه میلاویږي په تابوتونو کې د هغوی مخ سر خپې پراته دي هر څه بدن ګډ وډ پروت دی دوستانو ډېره زیاته افسوسناکه پیښه ده الله تعالی دې په ټولو باندې رحم وکړي الله تعالی دې دغه رنګې پیښو نه نور مسافرونه وساتي الله تعالی د ټولو مسافرو دغه مسافري غوښه کړي چې په خپل وطن باندې سبب وشي خپل وطن کې زندګي تېره کړي دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه خامخا وښیئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام